امتحاناتو سلسلم شروع کړي وا چې ابراهیم خلیل الله علیه السلام باندې الله رب ذوالجلال امتحانات راوستل د یو نفس بل او د بل نفس بل دغه د امتحاناتو سلسله په ابراهیم خلیل الله علیه السلام باندې جاری وا چې دا شام نبیا مکه معظمه ته ورته د هجرت حکم وشو. کله چې مکه معظمه ته راغې مکه معظمه داسې ښار نو لکه دا اوس چې څنګه دی شړ میدانو سم پکې نو. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته حکم وشو دغه ځای ستا د هجرت وطن دی او دلته لاړ شه. ابراهیم خلیل الله علیه السلام دغلته خپل بیبي هاجره او خپل نیازبین زوی اسماعیل علیه السلام راوستل. بیا په دې باندې اکتفا نه د الله رب ذوالجلال ورته بیان فرمایي دا پرېږده او ته واپس شام ته لاړ شه. کله چې ابراهیم خلیل الله علیه السلام روانېږي هاجره بیبي ورته وایي ته خو زه منګه چاته پرېږدې. اوازونه ورپسې کوي. ابراهیم خلیل الله علیه السلام د اواز جواب نه ورکوي. اخره کې هغه دا پیغمبر بیبي وا ورته وایي دا حکم د الله د طرف نه دی. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ورته فرمایل او زما رب ما ته حکم کړی دی چې ته د خپل بچی او د خپل بیبي دلته پرېږده او د دې ځای نه لاړ شه. هاجره بیبي د ابراهیم خلیل الله علیه السلام بیبي وا نو چې څنګه سړی وي دغه شانتې بیبي م وي کونه د هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز. د ابراهیم خلیل الله علیه السلام بیبیم الله رب ذوالجلال ډیر لوی حوصله والا پیدا کړي وا ډیر لوی مرتبه والا پیدا کړي وا. ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته وای بیا به منګه الله پاک نه ضایع کوي کو ته لاړم شي الله رب ذوالجلال به منګه نه ضایع کوي. ابراهیم خلیل الله علیه السلام خپل بیبي پرې خودله خپل بچي پرې خودلو او روان شو. خو چې کله د هغوی نه لږ پناه شو نو خپل رب ته دعا کوي ربنا ای زما رب ای زمونږ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. یا الله ما دا خپل اولاد خپل بچی چې مراد تینا اسماعیل علیه السلام خپل اولاد میں پری خودو پا کم ځای کې بوادن داسې میدان کې غیر ذی زرع چې هلته کرکیله نه کیږي هلته زمینداری نشته دی هلته فصلونه نشته دی د خوراک سامان نشته. یا الله ما خدا داسې ځای کې پری خود خو عند بیتک المحرم استاده پاک کور خواته مې پری خودل صدا پاره مې پرې خودل ربنا لیقیم الصلاة چې منځګزاره جوړ شي منځ کوونکي جوړ شي. معلومه دا شوله چې د جومات خوا د عبادت خانه خوا بهتره ده د اوسېدو دپاره. زما ستا په دور کې خلک د جومات د خوا نه لږ داسې کرکه کوي وایي دا د جومات خوا ده بله ورځ به موږ ټي وي لګو بله ورځ به موږ ګانې لګو جماعت ته به آواز زی نو د جماعت استاد به راته غصه شي دا خلق به راته غصه شي. د جماعت خوا ما او تا نه خوښ. منګه په کراچۍ کې سبق وی نو هلته یو کور خرڅېدو زمونږ د مدرسې سره نږدې یو کور خرڅېدو نو د هغې قیمت د هغه نور کورونو نه لږ کم نو ما د هغه څوکیدار نه تپوس وکړو وای دا کور خرڅېږي وای دا په دې خرڅېږي او دلته د نورو ځایونو دا قیمتونه چې دي ګران دي او دا لږ ارزان خرڅېږي
ما وی دا ولې ارزان خرڅېږي؟ وایي دا ځکه ارزان خرڅېږي چې دا د مدرسې خواته ده، دا د جومات خواته دی. نو د مدرسې او د جومات خواته وایي دلته خلک کور جوړول یا کور اخیستل خوښ نه ګڼي. د دې وجې نه وایي د دې قیمت لږ کم دی. د اکابرو طریقه دا وه چې کوم ځای ته به لاړل اول به یې د مونځ غم کوه. جومات وایشته محله کې جومات شته و کو نشته؟ او زما او ستا رویه بدله ده. اوس موږ هغه ځای ته ځو چې جومات پکې نه وي، ځکه وایي دغلته به رانه د جومات د امام تنخواه هم غواړي، 50 لکه تنخواه ورکوي، د هغې نه م یېرېږي. د جومات تنخواه به رانه غواړي او که لاړو دغلته به بیا موږ د خپلې مرضۍ ژوند نشو تېرولی، په کور باندې به انټینا نشو لګولی او په کور باندې به ډش نشو لګولی، ځکه چې د جومات خوا ده. که لګو خلک به راته دا پیغور راکوي چې د جومات خوا ته او ډش ګورئ، ټي وي ګورئ، ګانې اورئ. بعضې بېغیرته خو پکې داسې مې سترګې نه شرمېږي، وایي جومات دې وي که نه، غټ ډش ولګئ د جومات خوا ته. الحمدلله زموږ جومات خوا ته داسې نشته دی، خو د بعضې جوماتونو خوا ته زه ووینم غټه انټینې لګولې وي، غټ ډش یې لګولې وي، خوا ته ورسره د جومات مناره وي، شعائر الله ورسره خوا ته وي، ده ورته غټ ډش لګولې وي او شرمېږي م نه. خو پښتانه وایي په شرم د هغه وشرمېږي چې شرمېږي. کو دی شرمېده د به کور ته ډش نه راوړه، کو دی شرمېده د به کور ته خپلې ښځې له ټي وي نه راوړو، د به خپلې ښځې له دا پردو نارینهو تصویران نه راوړل، د به خپل کور کې پردي نارینه نه غږول او د به په خپل کور کې ډمې نه غږولې. اخو هسې هم شرم پرېښودی دی. علی کل حال ابراهیم خلیل الله علیه السلام وفرمایل ربنا لیقیموا الصلاة، یا الله دا اولاد مې ځکه دلته پرېښودو چې مونځ ګزاره جوړ شي، مونځ کوونکي جوړ شي، ستا عبادت کوونکي جوړ شي. فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم، یا الله د خلکو زړونه ورته مایله که چې دلته راځي. نو د خلکو زړونه ورته دومره مایله شو، کو د کلي په جومات کې مونځ هم نه کوي او یو مونځ کوي او یو نه کوي، او ډېر همداسې ولیدل چې د سره مونځ کوي نه او وایي عمرې له روانې وه، په حلال او په حرامو پیدا کوي، خو وایي زمه عمرې له ځمه، مکې معظمې ته ځمه، مدینې منورې ته ځمه، د پاک پروردګار کور ته ځمه. دا د کمال نه دی. الله رب ذوالجلال د ابراهیم خلیل الله علیه السلام دعا قبول کړې ده، یا الله مکې معظمې ته د پاک حرم ته د خلکو زړونه مایله کړي، کو هر څومره سخت زړه والا وي. اخو یو داسې ده چې بیخي ازلي بدبخت وي، نو هغه به چېرته فیرس ته به ځي، لندن ته به ځي، دغې ځایونو ته به ځي، خو چې لږ هم پکې ایمان وي، د ایمان لږ حرکت هم پکې وي، د ده زړه به دا غواړي چې د پاک پروردګار کور ته لاړ شم. زړونه ورته مایله دي. دا د ابراهیم خلیل الله علیه السلام دعا ده. ورزق اهلهم من الثمرات، او د دې اهل له میوې ورکه، میوې والا ورکه، نفس رزق نه میوې والا ورکه. نو داسې داسې میوې به پکې ووینې صیبه چې تا به په پاکستان کې چېرته خوړلې هم نه وي او هلته به بې موسمه تا ته میلاویږي. نو اکثر زمونږ دا خلک چې لاړ شي بیا صرف او صرف دغه میوو پسې ګرځي. مقصد یې دغه ګرځولې، خیر مقصد دقه نه دی، مقصد خو د الله عبادت دی. ما ته ته څه وي، د الله کور دی، د هغې زیارت دی. ابراهیم خلیل الله علیه السلام دعا وکړله، یا الله د اهل ته رزق ورکا، په میوو باندې ماړه کا. پاکستان کې کرلی کېږي، هندوستان کې کرلی کېږي، شام، یمن، ډېر چاپېره ملکونو کې ناشنا ناشنا میوې کېږي، او د ټولو نه پاکیزه میوه، ښکلې میوه به تا ته په حرم محترم کې میلاویږي. صیبه دا د ابراهیم خلیل الله علیه السلام دعا ده. ابراهیم خلیل الله علیه السلام
دعا کړې ده د خپل اولاد دپاره د خپل وطن دپاره. معلومه دا شوله چې د خپل اولاد دپاره دعا کول د خپل وطن دپاره دعا کول دا څه بده خبره نه ده، دا د پیغمبرانو سنت دی. نو د دغه دعا د برکته حرم محترم وګرځېدلو. رسول الله مبارک بیان فرمایي وای مکه با عزت ګرځولې ده، محترمه ګرځولې ده ابراهیم خلیل الله علیه السلام، او وای ما مدینه منوره محترمه ګرځولې ده. څرنګه چې د هغې اونې به نه کټ کړی کېږي، د هغې ښکار به نه ښکار کولی کېږي، دغه شانتې به د مدینې منورې اونه نه کټ کړی کېږي، د مدینې منورې ښکار به نه ښکار کړی کېږي، هلته به قتل و قتال نه کېږي. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي دا ما محترمه ګرځولې ده. ابراهیم خلیل الله علیه السلام د خپل اولاد د خپلې بیبي نه چې کله راپناه شو دغه دعا کوي یا الله زما د دې اولاد بندوبست وکړه، یا الله زما د دې بیبي بندوبست وکړه، په دې شړو ګټو کې مې دېره کړه، یا الله ته ورله د رزق انتظام وکړه، ته ورته د خلکو زړونه مایله کړه. ابراهیم خلیل الله علیه السلام د دغه ځای نه لاړو. کله چې لاړو کومه توشه چې هاجري بیبي سره وه هغه ختمه شوه، د اوبو حاجت پیښ شو، تږي شو، اوبه کم ځای نه راوړي، د اوبو لرې لرې پورې پته نه لګي، غرونه دي، ډیرکۍ دي. هاجري بیبي خپل بچی کېښودلو، هغه چې پی خوري هغې په میدان باندې کېښودلو او منډې شروع کړې، کله صفا نه مروه ته او کله د مروه نه صفا ته، دا منډې وی. نو کله به چې دې غر ته وختله د صفا ته به وختله نو ګیر چاپېره به یې وکتل چې څوک خوشتنه څه ځای خو معلوم بیا به د هغې نه راکوزه شوله، نو چې دې منځ ته به راورسېده میلین اخضرین ورته چې ویلې کېږي. دغه ځای کې به هاجره بیبي تیزه شوله. اوس په همدغلته تیزېږي، کله چې سعی بین الصفا والمروه کې نو دغه ځای کې لږ د عام حالت نه تیزېدل پکار دي، دومره تیزه منډم نه دیوال پکار، خو د عام حالت نه لږ تیزېدل پکار دي. خو دا ګورې د نارینهو دپاره ده، زنانه هم پکې په منډو وي، هلته خو څه زده کړي وي نه، صرف پیسې پیدا کړي وي زه عمرې له ځو، نو چې لاړ شي عمرې له نو ښه ښکلې وي، یو طواف هم وکړو، یو چکر وي، یو طواف هم وکړو، وي بس بیا رالو که نه. دا هم ورته پته نه لګي چې په عمرې کې اوه چکر یو طواف دی او یو چکر یو طواف دی، او دا هم ورته پته نه لګي چې سعی بین الصفا والمروه کې د زنانه دپاره منډه شته او کو نشته دی. نو دوی وایي موږ د هاجري بیبي سنت ژوندي کوو، نو هغه خو ژوندي کوي خو ستا دپاره نه دي، خو د نارینه دپاره دي. علا کل حال هاجره بیبي به دغلته تیزه شوه، کله به مروه ته ختله، کله صفا ته، دا اوه چکره چې برابر شو او هیڅ په نظر را نغلل. نو خپل بچی حال ورته رایا شو چې ورشم دا بچی مې څه حال کې دی، چې راغله ویې کتل اسماعیل علیه السلام ماشوم دی، د پی خوړونکي ماشوم دی، ګرځېدی نشي، چې ویې کتل الله رب ذوالجلال ورلا د خپو مبارکو نه اوبه جاری کړي دي. ماء الزمزم، آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایی ماء الزمزم لما شربا، دا زمزم دا اوبه چې دي دا چې د څه دپاره وڅکلې، کو د بیمارۍ دپاره وي بیماري به روغه شي، کو د مړښ دپاره د وڅکلې مړښ به درله راولي، کو د تند دپاره د وڅکلې تنده به درله ماته کړي. ماء الزمزم لما شربا، خو اعتقاد ورله شرط دی، اعتقاد ورله شرط دی. زمونږ اعتقادات خراب شوي دي، د ډسپرین ګولۍ باندې م یقین شته خو په ماء الزمزم باندې م یقین نشته. ګوره په اومنډال باندې م یقین شته چې سر درد به راله ښه کي، خو په زمزم په اوبو باندې عقیده کمزورې ده، ځکه ما ورته ورسره نه ښه کېږو. نو د دغې ځای نه اوبه جاري شوې، دا د اسماعیل علیه السلام د خپو مبارکو نه جاري شوې. جبریل علیه السلام په خپل وزر مبارک باندې وایي دقه ځای و او د
خوځېدو د اسماعیل علیه السلام د خپو سره د اوبه جاری شوې. زمزم ورته وایي د دې وجې نه ویل کېږي په معنی د کسره سره ده. ډېرې زیاتې اوبه دي، هغې وخت نه شروع دي تر اوسه پورې نه دي ختمې شوې صاحبه. او اوس خو ورته ناشنا ماشینونه لګولې دي، په یو منټ کې په 100 ټنه اوبه راښکلې کېږي، د هغې نه خو ختمېږي نه. نو ستا به ذهن له راشي چې اسماعیل علیه السلام له الله پاک دومره لویه معجزه ورکړې وه، آیا زما پاک پیغمبر له هم دا معجزه ورکړې ده وکړه؟ نو موږ ته استادانو ویلي دي کله چې وایي د خپل پاک پیغمبر نه د مخکې پیغمبرانو تذکره وکړي او هلته څه داسې معجزات د هغوی بیان کړي، نو بیا پتا باندې لازمه ده چې د خپل پاک پیغمبر معجزه هم لږه بیان کړي، ځکه چې په خپل پیغمبر د ایمان کمزوري نشي. لكل نبي في الانام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. څومره پیغمبران چې دي د هغوی دپاره په انسانانو کې یو فضیلت دی، خو دغه تمام الله رب ذوالجلال را جمع کړي دي په آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې. دغه رنګ رنګ ګلونه په بوی د یو بل بیل، تا د غونچې په شکل په محمد وبلل. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وورا د حدیبیې په مقام باندې د مشکات مبارک روایت حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي، وای منګه حدیبیه کیو، حدیبیه باندې په مقام باندې هغه ځای دی چې رسول الله مبارک سره د 1400 یا د 1500 کسانو راغې عمرې له راغې او مشرکانو پرې نه ښودلو، ورسره لږې غونتې کې اوبه وې په مشکیزه کې. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکیزه پرته ده. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې مشکیزې نه اودس وکړو. صحابه ته وایي نورې اوبه نشته چې تاسو اودس وکړئ؟ وایي نه رسول الله مبارکه دغه لږې اوبه وې، تاسو بیا اودس وکړو، نورې خو نشته. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي راوړه دا مشکیزه راوړئ. آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي د رسول الله مبارک لاس مبارک چې دغه سره وجنګېدل، وایي د هغې نه اوبه شروع شوې. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي، وایي دا اوبه تې داسې شروع شوې چې تا به وی چینې دي، یو چینه نه چینې شروع شوې. وایي جابر رضی الله تعالی عنہ نه پوښتنه وشوه چې تاسو څومره کسان وئ؟ جابر رضی الله تعالی عنہ بیان فرمایي، وایي که موږ لکونه کسانو نو بم الله رب ذوالجلال دغه اوبه کافي کړې وې. وایي په دغه ټیم کې موږ 1500 کسان. ورپسې پیوسته روایت ده برا ابن عازب رضی الله تعالی عنہ دی، هغه وایي 1400، خو په دغه کې بیا محدثین تطبیق کوي چې یو کسر غرزولی دی او بل اجبار کړي پوروالی کړی دی او بل کسر ختم کړی دی. علا کل حال رسول الله مبارک د ګوتو نه الله رب ذوالجلال اوبه جاری کړي دي. د ځمکې نه اوبه جاری کېدل هغه دومره ناشنا نه دي څومره چې د لاس نه اوبه جاری کېدل ناشنا دي.